بسم الله الرحمن الرحیم. زه طارق د بریکوټ نه خبرې کوم. موږ د خیر ښېګڼې یو تنظیم چالو کړی دی د رشکو، خو موږ خپل دا تنظیم د دې لپاره جوړ کړی دی چې یا موږ د خپل ورورولۍ د کشرۍ چې کوم دی نو موږ خیال وساتو او د ورورولۍ اتفاق وساتو چې خدای مکړه د یو سړي رشکه وجنګېده، موږ به د هغه سره بھرپور امداد کوو. موږ که چې ته خدای مکړه د ډریور چې ته خپې لاس خدای مکړه مات شي، د هغه سره به موږ بھرپور چې کوم دی د اسپتال هم او د روستو د کور په باره کې هم چې کوم دی موږ د هغه ته به راشن اچو. زمونږ دغه منشور دی چې آیا دې باندې چې کوم دی نو موږ ته د په بازار کې موږ ته لږ یو سټینډ دوه میلو شي چې آیا موږ په خپله مزدوري کوو. خو دا خلک د بازار دا ماحول چې دی نه آیا موږ مزدورۍ ته نه پرېږدي. داسې په بازار کې چې کوم دی نو یو صاحب راوتی دی چې هغه خلکو له پړکونه هم ورکړي. زما د پرون دی ملګري له یو پړک ورکړی و چې په هغې باندې خدای شته ده نه جړل او زما د زړه زیات جړل چې خدای پاکه ته د سړي دا خو مزدورۍ لروتی دی او موږ دا ورورولۍ د اتفاق کولو او کړی دی چې یا موږ د خدای مکه دغه شي نو موږ به یو بل سره اتفاق کوو. دا موږ د دې دپاره نه دی کولو کړی چې موږ به د یو خلاف او د بل خلاف موږ به راوځو یا د بل خلاف چې بهی زموږ چا سره څه واسطه نشته دی. زموږ د خپلې ورورولۍ سره واسطه ده. زموږ په دې کې دا څه ښېګړه نشته چې بهی موږ به د پلانکي سره چې کوم دی نو بدماشي کوو. نه، موږ به د الله د رضا لپاره په خپلو کې یو بل کې چې کوم دی نو یو قسم د امداد کوو. د پنډ په باره کې چې یا موږ به یو بل له پنډ ورکوو. د دې په باره کې خو موږ نه یو راوتي چې بهی موږ به چې کوم دی لرګي راوالو موږ به روډ ته راوځو یا به موږ چې کوم دی نو روډ بلاک یا به موږ چا خلاف راوځو. خو شکر الحمدلله زه چې اوس ته موجوده یونایټډ کم صدر دی ماشاءالله زه د هغه بھرپور حمایت کوم. هغه ډېر ښه سړی دی او دا چې کوم دی هغه داسې یو بھرپور موږ له سات راکړو. شکر الحمدلله چې په حسابت بازار کې نه ځم، په حسابت په سواد کې ګرځم. شکر الله هم هغه ته په باره کې چې کوم دی نو نه ورته به څوک څه وایي او نه به ورته موږ څه ووایو. د هغه زموږ سره بھرپور سات دی او د هغه بھرپور سات به موږ انشاءالله موږ ورکوو. او دا موږ منشور دی چې په 14 اګست باندې به انشاءالله د هغه دپاره موږ بھرپور یو ریلي راوباسو. په دې ثابت بریکوټ کې به انشاءالله ګرځو. سټاف باندې چې کوم دی په هر یو سټاف باندې موږ ته دغه رشکې پکار وي. زموږ سټاف باندې موږ ته ډېر زیات تکلیف میلاوي که دغه ځای کې سړی ودرېږي ډاکټر ریاض سره هم ناغه وتی چې بهی تاسو به دغه زیړ لیبل والا رشکې به ودروئ او نورې به نه ودرېږي. بهی زموږ خو دغه منشور دپاره خو موږ نه وروتي، موږ خو د ورورولۍ د اتفاق دپاره راوتي. زما رشکه به هم ودرېږي، ستا د هم ودرېږي. چې زما رشکه دی نو بس تا هغه به چلېږي او زموږ هغه په بازار کې نه چلېږي. لہذا دوی چې کوم دی نو روزانه اصولو باندې دوی دوم پیسې اخلي او ټي ایم اے والا هم پیسې اخلي. نن دا چیټ مالا ټي ایم اے والا راکړی دی جی، په دې باندې تاسو وګورئ، دا تاسو کتی شئ دې باندې تاریخ باقاعده شته دی او دا مالا چې کوم دی نو سابقه صدر چې کوم دی نو هغه هم دا پرچي راکړې ده. نه لہذا زه کم سیټ ته لاړ شم، زه به چا چاله جي دا پیسې ورکوم. ته زموږ نه 150 روپۍ دی اخلي او 150 روپۍ زموږ نه دی اخلي. لہذا دی چې کوم دی نو بربول تاسو چې کوم دی نو مزاحمت کوم چې بهی موږ نه دی چې کوم دی صرف ټي ایم اے پیسې اخلي، بل څوک دی موږ نه پیسې نه اخلي. او که بدماشۍ باندې زموږ نه څوک پیسې اخلي د بدماشۍ توړ چې کوم دی نو موږ سره شته داسې کار راغی جي چې آیا موږ پیسې نه ورکوو. خو زموږ یو سړي پیسې پرون نه ورکولې او په تقریبا ماښام ټایم کې دا غرمې مانځه ټایم کې د جمعې په ورځ دی بهی زموږ پیسې نه ورکولې. دا شاته چې کوم ناست دی او دې د ګریوان نه ونیو او راکوزې کړو سپېړی وله ورکړه. نه دا په کم قانون کې دي دا یو غټ یو ډېر لوی دغه عهدې والا سړي هغه هم چېرې داسې حرکت نشي کولی ځکه چې دا مسلماني ده. دا څه دغه نه دی چې بهی ته به یو سړی د ګریوان ونیسه بدماشۍ په طریقه باندې او راشي صاحب ماله پیسې راکړه. نه دا په یو قانون کې هم نشته دی چې په چا نه په زور باندې پیسې اخلي. دا سړی چې کوم دی نو پرونې والی دی ډېر زیات تشدد یې پرې کړی دی. پوه شوې د دې به زه بھرپور مذمت کوم انشاءالله. د دې به زه چې کوم دی نو مخکې به هم ځم په اسلام آباد ته پورې تللي زه به انشاءالله ځم ورپسې. په دې کې به چې کوم دی نو دا یو غریب سړی نه دی، دا زما روډ دی. پوه شوې زه به د خپلې ورورولۍ چې کوم دی نو تپوس کوم. دا ټول چې کوم ناست دي او زما سره څونه 60 رشکو والا دي انشاءالله د هغو به زه بھرپور چې کوم دی نو سات کوم. زه سره دغه لپاره سیاست دپاره نه یم راوتی، زه خپلې د ورورولۍ دپاره راوتی چې آیا موږ ته په دې کې چې کوم دی نو آیا موږ له ټي ایم اے والا له پیسې ورکوو، تاسو موږ ته چې کوم دی نو په خپله باندې وایو زه واضحه کوي، یا موږ سابقه د بازار صدر چې دی هغه له موږ پیسې ورکوو. دا خو موږ نشو برداشت کولی چې موږ به دله هم پیسې ورکوو هغه له هم پیسې ورکوو. لہذا د دې موږ بھرپور مزاحمت کوو. په دې سټافونو باندې آیا موږ اسیم پیسې ورکوو. لہذا موږ چې دوه سټاف راکړي په دې بازار باندې نو موږ به څه وځو او څه به دغه کېږو. نو په دې باندې چې کوم دی نو موږ خاصم پیسې ورکوو. دا نه چې موږ چاله پیسې نه ورکوو.
خو دوی موږ له چې کوم دی صرف یو دوه بستې نه راکړي چې په موږ باندې به هم ډېر بوج نه او دغه ته به هم مشکلات نه وي. موږ د بازار سره به هم چې کوم دی مشکلات نه وي، چاته به لار هم نه بندېږي. موږ هم دقې منشور دپاره راوړي نه به موږ چې کوم دی شکر الحمدلله دکانداران پریشانه کېږي، نه به زموږ نور عمله چې کوم دی د بازار چې کومه ده هغه به زموږ نه پریشانه کېږي. موږ صدر صاحب ته هم دا ریکویسټ کوو چې به موږ سره هم امداد کوي، خو موږ به تاسو سره هم امداد کوو، تاسو به موږ سره امداد. د اے سی صاحب او ډي سی صاحب د ټریفک انچارج ته د ټولو ته زه یو ریکویسټ کوم چې آیا شکر الحمدلله موږ ته یو څه مختلف دغه راته وښیي په دې اډو کې چې کوم دی موږ ودرېږو، موږ ته څه مشکلات نه وي، لہذا تاسو موږ سره سات راکړئ. شکر الحمدلله نه به موږ تاسو تنګو، نه به چې کوم دی موږ په بازار کې سره دغه لپاره نه وروځي. موږ وایو چې تاسو هم خوشحاله موږ هم خپل بچو له رزق پیدا کوو جي که نه. نو تاسو موږ ته داسې یو منشور راکړئ چې نه تاسو پریشانه کېږئ او نه موږ پریشانه کېږو، ځکه چې موږ هم خپل بچو له یو رزق پیدا کوو. د دې لپاره زه د بازار کانټیکټ صدر چې کوم دی د هغه شکریا ادا کوم، د ټولو پولیس والاو د هر ټولو شکریا ادا کوم چې دوی موږ سره بھرپور سات موږ له راکړي او موږ له د اډې سټینډ موږ له راکړي او موږ په هغې کې خبره پور چلیږو.